الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها أربعة حرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال په دغه مبارک ورځ، په دغه مبارک ساعت او بیا په دغه مبارک میاشت کې د یو مبارک فریضه ادایګۍ دپاره زموږ استاسو حاضري نصیب شوه. الله کریم زموږ استاسو د حاضري لیدل اوریدل ویل په خپل عظیم بارگاه کې قبول و منظور فرمایي، او رب العزال خالق کائنات زموږ استاسو د دغې مبارکې میاشتې تمام برکات، فیوزات او تجلیات په دواړه جهانه کې نصیب فرمایي. بلا مقدمه د وخت اختصار د وجې نه د قرآن کریم فرقان حمید د سورة توبه آیت نمبر 36 د مبارک آیات نه آغاز کول غواړم. خالق کائنات ارشاد فرمایي چې د کمې ورځې نه دنیا پیدا ده، د هغې ورځې نه په کال کې 12 میاشتې دي. ومنها 4 حرم، او بیا په دغې 12 میاشتو کې 4 میاشتې د عزت او د احترام او د مرتبو خاوندې دي. او بیا رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمایي ذالک الدین القیم، او دا دین چې دا سیدھا او نیغ دین دے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، او بیا رب ذوالجلال مزید ارشاد فرمائی چې په دغې بختورو او د عزت او د احترام په میاشتو کې په ځانونو باندې ظلم مه کوئ. دا ما ساده هم فهم صرف ترجمه د ستاسو په جناب کې وړاندې کا. اگر چې دغه آیات کریمه 4 حصې دي او هر یو حصہ وضاحت قابل ده، خو صرف د دغه حصې مبارکې وضاحت دپاره 2-3 خبرې عرض کول غواړم. رب ذوالجلال فرمایي چې ومنها 4 حرم، دغه 12 میاشتو کې 4 میاشتې دا د عزت او د احترام میاشتې دي. د صحیح احادیثو مبارکو نه چې هغې کې ګڼ شمېر د صحاحتو احادیث دي، ثابته ده چې دغې 4 میاشتو نه نبی پاک فرمایي 3 پرله پسې دي چې هغه د اسلامي میاشت 11مه میاشت، 12مه میاشت او د اسلامي کال اولنۍ میاشت یعنی ذی القعده، ذی الحج او محرم الحرام شریف،
او نبی پاک مبارک فرمایي چې یو د دغه څلورو د عزتدار میاشتو نه یو د رجب میاشت ده او دغه میاشت چې په 13 ورځ باندې د هغې آغاز وشو همدغه میاشت د اسلامي میاشت د رجب میاشت ده. مونږ ورته خپله اصطلاح کې څوک ورته د بزرګې میاشت وایي، څوک ورته د زبرګې میاشت وایي، خو هغه زبرګه او بزرګه میاشت همدا ده چې قرآن کریم فرقان حمید کې رب ذوالجلال په عزتداره میاشته باندې ستایلې ده. نو دا میاشت د عزتونو میاشت ده، د احترام او تعظیم میاشت ده او ځکه دغې میاشتې نامه هم رجب ده. عربی کې ورته رجب وایي او رجب المرجب. او علما لیکي چې دا رجب لفظ خپله معنا د ترجیب نه ده او ترجیب وایي تعظیم ته، یعنی دغې رجب میاشت نامه تعظیم ده، نامه یې د عزت ده، نامه یې د احترام ده. ځکه موږ پښتنو کې د زبرګې او د بزرګې په میاشت باندې دا مشهوره ده او خدای پاک زبرګي وله هغه وخت نه ورکړې ده چې کم وخت نه خدای پاک دغه میاشتې پیدا کړې، خدای پاک وله زبرګي ورکړې ده، خدای پاک وله مقام و مرتبه ورکړې ده. ځکه په دغې میاشت کې زموږ استاسو چې کوم وزداره خلک وي زکات صدقات او قسمه قسم د خلکو سره مدد او د مرستې چې خلک هڅه کوي کوشش کوي په دغې میاشت کې کوي چې ثواب یې پکې ډېر دی. او واقعي علماو دا خبره لیکلې ده، امام قتاده چې یو مشهور مفسر تیر شوی دی او دارنګې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دیگر بعض اصحابه کرامو آثار او اقوال مونږ ته دا معلومیږي. لیکي صحابه کرام فرمایي چې دا د عزتونو میاشت په دې معنا باندې ده چې دغه میاشت کې د لږ عبادت ثواب هم خدای پاک ډېر ورکوي. او امام قتاده رحمت الله علیه فرمایي چې د دغې آیات کریمه چې کوم اخري حصه ده چې فلا تظلموا فیهن او انفسکم، تاسو په دغې میاشتو کې په ځان باندې زیاتی مه کوئ، یعنې په دغې میاشت کې د ګناهونو هم ځان وساتئ. هسې ثواب خو ثواب دی، خو په دغه میاشت کې چې د اجر او ثواب والا کار وشي ثواب خدای پاک په لږو باندې ډېر ورکوي. او مزید ارشاد فرمایي صحابه کرام مختلف متعدد صحابه کرامو نه دا اثر روایت ته فرمایي چې په دغې میاشت کې لکه څنګه د ثوابونو اجر یو په ډبل او خدای پاک ته چې منظور یو په بې حسابه باندې دی، دارنګې د ګناهونو زور هم د نورو میاشتو په نسبت باندې په دې کې د ګناهونو جرم هم زیات دی. ځکه رب ذوالجلال دغې میاشتو ته احترامات ورکړي. مونږ خانه کعبې شریفې له لاړ شو یا عمرې له یا حج له، الله کریم د مونږ ستاسو بار بار حاضري مقبوله نصیب کړي. لکه څنګه هلته مقام دی بختور، په لږ ثواب باندې ډېر اجر خدای پاک ورکوي او په ګناه باندې خدای پاک ډېره سزا ورکوي. هغه مقام بختور دی او دا زمانه بختوره ده. هغه مقام چې دا د عظمتونو مقام دی، دا میاشت چې دا د عظمتونو میاشت ده. او په دې کې علماو دا هم لیکلي دي چې دغې میاشتې یو نامه اصب ده، الاصب لکه رجب اصب، چې اصب په معنا د راتویدو سره، راتویدو سره اصب د صب نه دی. فرمایي چې په دغې میاشت کې انسان باندې په عابدینو ساجدینو ذاکرینو باندې خدای پاک رحمتونه راوروي، رحمتونه پر راغورځوي. ځکه دغې میاشتې ته د اصب نامه ویلی شي. او بیا دغې یو بله نامه هم علماو لیکلې ده چې اصم نامه یې لیکلې ده. اصم د کاڼه په معنی باندې کوڼ، چې دا دومره د عزتونو میاشت ده چې کله قیامت ورځ شي نو دغه میاشت به د انسانانو په نیک اعمالو په بد اعمالو باندې ګوایانې ورکوي. هره میاشت چې دغو بندګانو ما کې دا نیک اعمال کړي او دغه بندګانو ما کې دا بد اعمال کړي، هره میاشت به ګواهي ورکوي. خو چې دغه رجب میاشت چې کله د خدای پاک په جناب کې حاضر شي، لکه امام شاه احمد رضا خان
رحمت الله علیه د اسم یو توجیه دا بیان کړې ده، فرمایي چې کله قیامت ورځ شي او دغه میاشتې ته خدای پاک فرمایي چې دغه خپلو نیکانو باره کې چې ستا میاشت کې کومو خلکو نیکی کړي هغوی باره کې ته ګواهي ورکوي چې د ټولو نیکیانو ګواهي به ورکړي. خو چې بیا چې ورته ووایي چې ستا په میاشت کې کومو خلکو چې ګناهونه کړي د هغې ګواهي ورکه، فرمایي چې زه نه اورم کڼه یم. خدای به دا یو اعزاز دغې میاشتې له ورکړی دی، ځکه دغې میاشتې ته شهر الاسم هم وایي، یعنې هغه میاشت چې کومه میاشت کڼه ده، یعنې هغه خلکو باندې به پرده رااچوي دا بختوره میاشت چې کومو خلکو پکې ګناهونه کړي وي. یو قسمه دا هم اعزاز دی دغې میاشتې دپاره. دې وجې نه حاضرینو دا ډېره عزتونو میاشت ده، د احتراماتو میاشت او تعظیم او حرم معنا هم دا ده چې دغې میاشتې له به عزت ورکوئ. او که چېرې مفسرینو د آیاتونو مبارکو په تفسیر کې چې کوم وضاحتونه لیکلي دي په تفصیل سره، چې دغه مقام د هغې تفصیل نه دی، خو لنډه به دا ووایم چې دغه میاشت کې به په تیره زمانه کې جنگ و جګړې به خلکو نه کولې، د دغې میاشتې عزت و احترام د وجې نه جنگ جګړې به نه کولې. قتال پکې حرام و، جهاد پکې حرام و، مقابلې پکې حرام وې. بس دې ته بعض علما چې کم د اسم معنی دویمه معنی توجیه بیانوي چې یو د اسم معنی کاڼه. په دغه میاشت کې به انسان داسې خاموش او جنگ جګړې به عربو نه کولې لکه یو انسان کوڼي او څه اوري نه. دارنګې دا میاشت کې به دومره امن و امان او دومره زیات انسانان به د جدل و جدال نه لري لکه یو انسان کوڼي څه اوري نه. په دغې میاشت کې بالکل خاموشي به وکړي د دغې میاشتې عزت او د احترام د وجې نه، ځکه مخکې زمانو کې دا حکم و، مخکې شریعتونو کې چې دغه میاشت کې جهاد کول، جنگ جګړه کول، مقابله کول، د پلار د نیکه قصاص و بدله اخیستل دا په دغې میاشت کې حرام و د دغې میاشتې د عزت د وجې نه. اگر چې بیا د موږ ستاسو امت محمدي صلی الله علیه و آله وسلم کې هغه تیر شوی حکم چې دا منسوخ دی او دغې میاشتې ته چې کوم یو بل اعزاز ملاو دی دې ته شهر الله وایي، د خدای پاک میاشت ورته وایي. حضور نبی پاک مبارک ارشاد فرمائی رجب شهر الله، رجب دا د خدای پاک میاشت ده، و شعبان شهری او دغه پسې چې کومه میاشت ده شعبان میاشت نبی پاک فرمائی هغه زما میاشت ده. و رمضان شهر امتی او رمضان میاشت ده، روژو میاشت دا زما د امت میاشت ده. علما لیکي چې دا ټولې میاشتې ولې د الله پاک نه دي چې دغې میاشتې ته الله پاک شهر الله وایي، نو آیا نورې میاشتې شهر الله نه دي څه؟ هغه نورې میاشتې هم د الله پاک میاشتې دي. علما د دې وضاحت داسې لیکي چې کورونه جوماتونه دا ټول د الله کورونه دي. دا جومات زرغوني جومات ته الله کور دی، بل جومات ته الله کور دی، ټول د الله کورونه دي. خو لیکن خانه کعبه شریفې ته صرف بیت الله وایي، د الله کور. الله کورونه ټول جوماتونه د الله کورونه دي، خو صرف د یو نوم چې د الله کور یادیږي هغه بیت الله شریف او حرم شریف یادیږي. چې هغې وجه دا ده چې ټول جوماتونه د خدای پاک کورونه دي، خو لیکن زیات عظمت چې دی دا د الله کور بیت الله شریف ته ملاو دی، ځکه هغې ته بیت الله شریف وایي. دا ټولې میاشتې د خدای پاک میاشتې دي، خو لیکن د دغې میاشتې د رجب ته نبی پاک فرمایي چې شهر الله دا د الله میاشت ده. میاشتې ټولې دي خو ډېر زیات د قربت او د عظمت په بنیاد باندې د رجب میاشتې نسبت خدای په خپل ځان ته کړی دی. ټول بندگان د الله پاک دي، پیغمبرانو ته خدای په خپل بندگان ویلي، صحابه کرامو ته خدای په خپل بندگان ویلي، کافرم د خدای پاک بنده، ګناهګارم د خدای پاک بنده. خو چې خدای پاک طرف نه د بنده ایډوارډ ملاویږي هغه نیکانو بندگانو ته ملاویږي. بندگان خو ټول دي، دا د شرف د وجې نه، دا نسبت ته شرفت دپاره، دا نسبت ته عظمت دپاره ده. ځکه حضور نبی پاک فرمایي رجب شهر الله، رجب میاشت دا د خدای پاک میاشت ده. د دې د وجې نه په دغې د خدای پاک په دغې عظمتونو میاشت کې
ډیر اعمال چې دي هغه کول پکار دي، خو لیکن چې کومو کتابونو کم یو عمل له ډیر زیات زور ورکړی چې په دې میاشت کې خاص کر زیات عمل کوم کول پکار دي. علماء لیکلي هر یو نیک عمل ثواب د نورو میاشتو په نسبت باندې په دې کې ډیر ملاویږي، او ټول نه زیات نیک عمل کا انسان روحجان ورته کوي، او انسان په دغه میاشت کې زبرګ او په دغه رجب میاشت کې څوک لږ زیات کم نیک عمل له ترجیح ورکوي، هغه استغفار دی. استغفار دی او کتابونو یو آسان استغفار لیکلی دی، که ځان سره یې نوٹ کولی شئ، کنی په دغه ویډیو کې به بیا موجود وي. آسان استغفار دی، لیکي علما چې دا استغفار په څوک رجب میاشت کې زیات وایي، خدای پاک به د ټول عمر تیر شوي ټول ګناهونه معاف کړي. او هغه استغفار استغفر الله یا ذا الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام. استغفر الله یا ذا الجلال والاکرام، اے د عظمتونو د جلال او د اکرام خاونده، زه تانه د ګناهونو بخنه غواړم. معنی دا ده من جمیع الذنوب والآثام، د اسم جمع ده، ذنوب د زم جمع ده. خدای د ټولو ظاهري باطني ښکارا پټ تیر شوي راتلونکو د ټولو ګناهونه خدای پاکه دستانه بخنه غواړم، ځکه چې ته د جلال خاوند دی، ته د اکرام او د عزتونو خاوند دی. دا استغفار علما لیکي چې څوک ډیر وایي نو دغه انسان ته به تیر شوي ټول ګناهونه معاف کېږي. ډیر آسان دی که څوک یې په ولاړه ناسته باندې وایي نو په زرګونو زرګونو کرته باندې روزانه ویلی شي استغفر الله یا ذا الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام. الله کریم د موږ ستاسو ګناهونه معاف فرمایي. د دې د وجې نه دغه میاشت کې د چا بل استغفار یاد وي، موږ ته به صاحب مبارک رحمت الله علیه یو آسان استغفار ما ته یاد دی، فرمایل به چې استغفر الله یا ربی، بس دومره استغفار، استغفر الله یا ربی، استغفر الله یا ربی. او بیا چې چاته د قادریه شریفې چې کوم استغفار د سلسلې د سبقونو یاد دی، هغه هم ډېر د عظمتونو والا دی، خو که چېرې چا د دا لوی لوی استغفار نه یاد، همدومره هم صرف ویلی شي چې استغفر الله یا ربی، استغفر الله یا ربی. معنی دا ده خدای د ګناهونو بخنه درنه غواړم، یا ربی چې ته زما رب یې. مطلب دا چې خدای پاکه زه به د خپلو ګناهونو د بخنې سوال چا نه هم نه کوم او نه یې چا نه کولی شم، ځکه چې د تا نه علاوه بخونکی ذات څوک شته نه، د ستا نه علاوه د بخنو والا هستي څوک شته نه. ځکه آواز به دا کوي استغفر الله یا ربی، ما ته د ګناهونو بخنه وکړه، ته زما رب یې، ته زما رب یې. او حدیث پاک کې دا هم راځي چې کله بنده دا وایي چې خدای ته ما ته بخنه وکړه، ته زما رب یې، او د ستا نه علاوه بخونکی څوک نشته. حدیث پاک کې راځي چې دغه بنده ته خدای پاک په عرش باندې خاندي، خدای پاک ورته په عرش باندې خاندي. او د دې د وجې نه ورته خاندي چې نبی پاک فرمایي چې خدای پاک فرمایي چې دغه بنده کله ما نه بخنه غواړي نو دا خبره مې د بنده ډېره خوښه ده چې دا ورسره وایي چې تا نه علاوه څوک بخونکی نشته، تا نه علاوه څوک بخونکی نشته. په دغې جمله باندې رب ذوالجلال ته خوشحالي میلاویږي. او د خندا معنا چې کوم محدثینو لیکلي همدغه خدای پاک خندا مقصد دا چې دغه بنده نه خدای پاک چې دا راضي کېږي. او په دغې چونکې دا هم یو دعا ده، استغفارا د ګناهونو د بخنو دعا ده، خو د دې نه علاوه عامې دعاګانې هم په دغې میاشت کې ډېرې قبلیږي. او دا میاشت ساتئ لکه څنګه دعا ډېره قبلیږي، دارنګې بد دعا هم ډېره قبلیږي دې میاشت کې. نو معنی یې دا شوه چې دعاګانې ضرور کول پکار دي، خو که چېرې چا ته بد دعا کوې نو بد دعا مه کوه، سمدستي قبلیږي. که زوی ته د وکړم هغه پښتانه وایي چې ټک په سپک باندې قبلیږي. که چېرې زوی ته د وکړه، اکثر دا ښځې خپلو کورونو کې خپلو بچو ته څه کار مار پیښ را پیښ شي وی نه کي چې ځه هغو ته نه کو ځواني مرګ شي، هغه د ځوانۍ مرګ ورله بیا راشي. یا کله ناکله مونږه
ورته وایو چې ماله خو د پیسې را نه کې خو دا شته مال هم درنه الله واخله. روان رمضان چې راځي روان رجب چې راځي په دې رجب کې زکات ورکوي او روان کله بیا خلکو نه زکات اخلي. وجه دا چې په دې کې آزار او بددعا ډېره زیاته قبلیږي. د دې د وجې نه د بل بددعا نه هم ځان ساتئ او خپل هم چاته بددعا مه کوئ. ځکه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره داسې یو مجلس کې ناست وم چې دې دوران کې زموږ د مجلس مخې ته داسې لږ په سایډ باندې یو کس روانو سترګو مړوند و په خپو باندې هم داسې ګوډ شان دی او یو کس ته هغه ځان مخکې ته روان دی او دا ړوند او دا ګوډ غوندې شل غوندې دا کس ځان پسې راکاږي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه صحابه کرامو ته متوجه شو ورته فرمایي چې ما په ژوند کې د انسانانو دومره بدتر حالت معنی لیدلی لکه دغې ړوند او دغې شل والا مو ولیدو چې دا به څه وجه کیدی شي چې دې دوران کې یو بل کس وله را مخکې شو او ورته وایي جی دا ما تره زوی دی زما تره زوی دی زه یې چې یو ورور وم ما د پلار بل زوی نه و او زما تره زامن چې دا نهم تره زامن او بل مو سره تره و 10 کسانو. زه د پلار نه یو پاتې شویم نو د ما حصه د مال د دولت د جایداد د ځمکو والا ډېره وه او د دوی والا لږه وه چونکې تقسیم یې کړه خپل منځ کې ډېره لږه وه. نو دا کمه ځمکه چې ما ته ډېره د پلار نه ملاو شوې مال او دولت او پیسې او درهم او دینار نو دوی مو ماله په زور باندې اخیستل. کله یو راغلی تره زوی کله بل راغلی کله یو کله بل هسې به یې راته اوبه خړولې او تر دې پورې چې ما به صرف او صرف دا ویل چې خدای پاکه زه خو نور سم نشم کولی دا یو سر مه دی که دا مه په مات کو نو دا هر څه به دوی ته پاتې وي. خدای پاکه ما صبر دی چې آخر دا وشوه چې کله هغه د صبر انتها ته ما ورسېدو چې بیا د ازبرګه میاشت راغله همدغه رجب میاشت راغله او دغه ظلمونه بند نه شول چې ما زړه کې وویل چې خدای پاکه په دغې بختوره میاشت کې ما سره ظلم و زیاتی کوي. خدای پاکه دا میاشت تا د ډېره زیاته بختوره وي. خدای نمبر په نمبر باندې ټول مردار کې او یو کس پکې پرېږدې په سترګو یې مړوند کې او په خپو باندې شل کې او خدای داسې کس په مسلط کې چې دی مخکې شاته روان وي او کس مخکې روان وي او ځان پسې راکاږي. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې دغه یو رجب کې ما ورته ازار وکړو او روان رجب پورې 8 ګرونه چې دا مړه شول او دا یو پاتې شو چې چا باره کې مې چې خدایه ړوند یم کې او خدای پاکه شل یم کې دا مخامس د ما تره زوی دی زما ازار بس ولګېدو ما زړه راتنګ شو ما خو کولو نه ما صبر خو دغې میاشتې کې ما چې ازار وکړو دغې میاشتې ازار څپېړې داسې ووال چې روان کال بیا دوی دغه ازبرګه میاشت ونه لیده نمبر په نمبر باندې ټول قبر ته ورتیر شول. نو غرض مو دا علما د دغې میاشت په فضایلو کې او په کمالاتو کې دا خبره هم لیکي چې په دغې میاشت کې دعاګانې ډېرې قبلیږي. ځان ته دعا وکئ او زه عرض دا کول غواړم چې د بل د تباهۍ دعا انسان کوي او د بل د هلاکت انسان دعا کوي نو ولې ښه خبره دا نه ده چې هغې د ازار په ځای باندې ځان ته دعا وکړي. ځان دپاره دعا پکار ده او بیا د بل مسلمان دپاره هم د خیر دعا پکار ده او دا خبره هم د ستاسو نه پټه نه او اخر کې عرض کول غواړم چې کومه انسان دا غواړي چې دا دعاګانې د کم سیز دعا دی غواړي او قبلیږي نه هغه دعا حاجت پوره کیږي نه. علما لیکي حدیث پاک کې راځي چې کم مسلمان بل مسلمان ته کومه دعا وکړه هغه دعا فرشتې د ده دپاره بیا غواړي. یو مسلمان دی او هغه قرضداری دی او ده ته پته نه چې پلانکی دوست به هم قرضدار دی ډینګلی هم قرضدار دی او د ده قرضونه خلاصېږي نه. ځان ته هم دعا ضرور کوي خو د قرضونو خلاصېدو دعا د دوستانو تم کوي. دوستانو ته چې کله د دعا وکړه چې خدای قرضونه اخلاص کړي د فلانکي او د فلانکي دغه دعا دغه مسلمان ته بیا فرشتې کوي او نورې فرشتې په آمین وایي
او د فرشتو دعا خو خامخا قبلیږي. زه غلام رسول سیدی رحمت الله علیه یو لوی مفسر تیر شوی دی د نږدې د زمانې. هغه فرمایي چې زه مدینه منوره کې وم او په مدینه منوره کې مانه یو بل عالم الدین عبدالرزاق بطرالوي رحمت الله علیه چې مدینه منورې ګنبد خضرا شریف سره ناست و، چې ما ته یې ویل غلام رسول سیدي صاحب د عالم الدین فرمایي چې ما ته یې ویل چې صاحب لږه دعا راته وکړه چې پاکستان له لاړ شم نو زه قرآن مجید تفسیر لیکل شروع کوم. چې ما ورته دعا وکړه چې خدای پاک دله توفیق ورکړي او تفسیر په ولیکلی کې څه دعاګانې مې ورته وکړې. خو چې کله واپس پاکستان ته دواړه رالو د هغه نه وړاندې خدای پاک ماله د تفسیر د لیکلو توفیق راکړو چې کومه دعا مې دته کړه خدای پاک هغه دعا د ما په حق کې قبوله کړه، ځکه چې ما دته دعا وکړه او فرشتو ما ته دعا وکړه او دعا یې د ګنبد خضرا شریف په سوري کې راته وکړه، نو خامخا هغه دعا ضرور قبلیږي. بیا دواړه علماو تفسیر ولیکلو، یو عالم الدین هم تفسیر ولیکلو، بل عالم الدین چې کوم تبیان القرآن دی په 14 جلد کې تفسیر دی هغه عالم الدین ولیکلو. نو دغه حدیث مبارک لاندې دغه عالم الدین په خپله باندې وضاحت لیکلی دی چې دا تفسیر که زه نن لیکم ما بل عالم ته دعا کړې وه ځکه خدای پاک ماله توفیق راکړو. نو غرض مه دا چې که څوک قرضداري د چا روزګار نه نو دغه دعاګانې په دغه بختوره میاشت کې بل د پاره وکړئ، فرشتې به یې د ستا د پاره وکړي. دا د دعاګانو میاشت ده، د استغفار میاشت ده. څومره هم کیدی شي داسې ونه نشته په دنیا کې چې هغه باندې هوا نه لګېدلې، او دارنګې په دغې فتنو په دور کې داسې انسان نشته چې هغه نه ګناهونه نه شوي، او د ګناهونو د مټاوېدو دپاره استغفار چې دا یو تریاق دارو دی. الله کریم د موږ ستاسو په دغې بابرکته میاشت کې د استغفار نغمې نصیب کړي. الله کریم د موږ ستاسو د درود پاک د الله پاک د یاد ذکرونه نصیب فرمایي، او الله کریم د دغې برکتي میاشتې څومره برکات دي که بیان دي کتابونو کې او که نه دي بیان او فرشتې ویني ګوري. الله کریم دې موږ ستاسو دغه هر څه نصیب فرمایي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. امین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیت اجمعین. رب کریم ډېره پاکه میاشت ده، د دغې میاشتې د عظمتونو په خاطر باندې او د پاکۍ په خاطر باندې خدای مونږ ګناهونو نه پاک کې، مونږ ګناهونه معاف کې، نیک اعمال زمونږ قبول و منظور کې. رب کریمه په دغې میاشت کې ډېرو بندګانو توبې ویستې دي، خدای پاک د توبې توفیق راکړي. په دغه میاشت کې ډېرو خلکو روژې نیولې دي، خدای روژو توفیق راکړي. دغه میاشت کې خدای پاک ډېرو خلکو ذکرونه کړي، عبادتونه کړي، سجدې کړي. رب کریمه هغې بندګانو د سجدو په خاطر زمونږ مقبولې شوي سجدې په دغه میاشت کې نصیب فرمایي. رب کریمه دغې میاشت ډېر فیضات او برکات دي. الله کریم دې موږ ستاسو ټولو سره شامل حال وګرځوي. او دغه میاشت کې چې چا د زکات کال پوره شوی دی، خدای پاک د زکات د ورکوونکو له توفیق د ورکړې ور نصیب فرمایي. خدای پاک د ټولو حاجتمندو حاجتونه پورو فرمایي. او ډېرو خلکو دعاګانې غوښتې دي، اور چا آپریشن دی او دارنګې نورو خلکو مختلف قسمه د زړه آپریشن دی، چا د شوګر مسله ده. دعا وکړو چې خدای پاک د ټولو آپریشنونه کامیاب و کامران کړي. د چا شوي دي الله کریم دې کامیاب کړي. او د چا بیماریانې دي، کرونا وبا ده، مختلف قسمه وباګانې دي تیر په تیر باندې. دغې غالبا نن یو کس دی ما ته میسج کړی و، سوځېدلی به و، په هغه باندې نن وفات شو. هغې ته هم دعا چې خدای پاکه د ټولو تیر شوو مسلمانانو د وفات شوو مسلمانانو خدای پاکه بخښنه نصیب فرمایي. زموږ ستاسو څوک حقداران دي، والدین دي، صاحب مبارک رحمت الله علیه، شهدای اهل سنت رحمهم الله تعالی، خدای پاک د ټولو بخښنه نصیب فرمایي. خدای پاک د درجات عالیه نصیب فرمایي. او حاضر جمع کې د چا کم قسم حاجتونه دي، الله کریم د ټولو نیک حاجتونه پورو فرمایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.